په خپل مرزي باندې دا انسان هیڅ یو کار نشي کولای. دا انسان که وغواړي چې زه د ټول ژوند په خوشحالۍ کې تیر کم او په ما د غم را نشي، نو دا د انسان د وس کار نه دی، بلکې انسان الله جل جلاله په دې او دنیا او کائنات کې پیدا کړی دی چې د دې انسان د پیدایش سره خوشحالی هم متعلق کړی دي او غمونه ورسره هم متعلق کړی دي. ځکه دا دنیا دا د دوو سیزونو نه جوړه ده چې د انسان په طبیعت باندې په بعضې وخت کې الله جل جلاله قبض راولي. قبض دې ته ویل کېږي چې انسان با په بعضې وخت کې الله جل جلاله پریشانه کوي، او بعضې وخت کې با په دې انسان باندې الله جل جلاله بسط راولي. بسط دې ته ویل کېږي چې دا انسان با الله جل جلاله په بعضې اوقاتو کې خوشحالي. نو د ژوند سره دا تړلې خبرې دي چې انسان په بعضې وخت کې خفه او په بعضې وخت کې خوشحالی، او دا دواړه سیزونه الله جل جلاله د انسان د امتحان دپاره رالیږلي دي چې ورېږه زه دا انسان ګورم چې دا انسان د غم په حالت کې زما طرف ته توجه برقرار ساتي او کنا، او زه دا انسان ګورم خلکو ته خیمه چې د خوشحالۍ په وخت کې دی خو د شریعت د حدودو نه چرته بهر ته نه وځي. نو دا دواړه څیزونه الله جل جلاله به طور امتحان دنیا ته رالیږلي دي او د انسان سره متعلق کړي دي. هم د دې وجې نه الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې په تاسو باندې څومره مشکلات راځي، نو ګوره یاد ساته د دې مشکلاتو راتلل یوازې نه دي، بلکې په دې کې لوی امتحان او ازمیښت دی، او دا یوازې په ما او تا په عامو مسلمانانو نه راځي، بلکې د الله جل جلاله چې کوم خاص بندیان دی دنیا ته راغلي دي، محبوب ترین بندیانو چې انبیاء کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین علیهم السلام، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، په دې ټولو باندې امتحانات راغلي دي. بلکې یو روایت کې راځي چې کله یو انسان الله جل جلاله ته محبوب شي، اذا احب الله عبدا ابتلا، چې کله یو انسان سره الله جل جلاله مینا او محبت شروع کی، د الله جل جلاله خوښ شي، ابتلاه، نو دا انسان په ازمیخ کې واچي، په مختلف قسمه امتحاناتو کې دا انسان واچي. و اذا صبر اجتبا، چې کله انسان په دې تکلیف باندې او مصیبت باندې صبر وکي، نو د دغه صبر د وجنه الله جل جلاله دا انسان خپل مجتبا جوړ کی، خپل خوخ بندي جوړ کی، او د الله جل جلاله په نسبت باندې د خوګوالي د ټولو نه لوی مرتبه اغا د مصطفی دا. نو په دغه حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي واذا رضي اصطفى، چې کله دا انسان د الله جل جلاله په کړو باندې د الله جل جلاله په هر قسمه کار باندې راضی شي او د الله جل جلاله د طرف نه وګڼي، نو دی انسان ته الله جل جلاله د مصطفی درجه ورکړي چې الله جل جلاله ځان ته ډیر زیات نږدې. نو د خبرې مقصد می دا دی چې په دنیا کې دا خو دارالامتحان دی، د امتحانونو ځای دی، په دې کې به په انسان باندې هر قسمه تکلیف او مصیبت راځي، خو د انسان په وس کې یو څیز دی چې دا انسان به صبر کوي، او صبر به هم
په اعلی پیمانه سره کوي. د صبر بیا مختلف قسمه درجات دي. یو صبر دا دی په بعضو خلکو باندې امتحان راشي نو د هغو د صبر انتها دای چې کله یوازې شي نو کنټرول شي، خو چې کله د خلکو مخې ته شي نو خپل ګریوان شلی، ځان وهي، چغې او سورې وهي. دا صبر نه دی ګوره. او یو د صبر درجه دا ده چې انسان په بانګې دهل د الله جل جلاله په کړو باندې د خلکو مخې ته شکایات شروع کی، یره کچره دا کار نه وی شوی نو څومره به ښه وی، دا کار وشو. یعنی دا د صبر هم کمزوري درجه ده. او د صبر د ټولو نه لویه درجه دا ده چې انسان چې کله په یو مصیبت راشي دی په زړه کې دا وګڼي چې دا کار زه او زما سره چې دنیا کې څومره څه کېږي دا د یو خالق د الله جل جلاله په قبضه قدرت کې دي چې د کم طرف نه الله جل جلاله څنګه حکم وکي دا ما تقبل او منظور دی. د دغه اکابر او مشرانو د انبیای کرامو هم دغه درجه وا چې الله جل جلاله په څه قسمه تکلیف راوسته نو هغه به مونږ ته قبول دی. په روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا غمونه او خوشحالی په یو موقع باندې الله جل جلاله ته ودرېږي او دا خوشحالی د الله جل جلاله مخکې دا خبره کوي چې الله مونږ چاله ورشو نو الله جل جلاله وایي تاسو خوشحالیانی هغه خلکو له ورشئ چې کومه دنیا خوښئ، کوم په دنیا کې عیش او عشرت خوښئ، زی تاسو په هغې خلکو باندې ورشئ چې په آخره کې دا غمونه پاتې شي نو دیو تپوس وکړي ربه مونږ چاله ورشو. نو الله جل جلاله ورته حکم کوي چې تاسو هغه خلکو ته پاره لاړ شئ، په هغه خلکو ورشئ چې کوم خلک ما ته نږدې دي، څوک ما خوښئ. هم د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمکاره، چې دا جنت او جنت تتلل په آخرت کې نعمتونه حاصلول یاد ساته ګوره دا په سختو باندې پټ دي چې په دنیا کې سخت برداشت کې او سترګې دې پټې شي نو ته به هله جنت ووینې، او چې په دنیا کې د خپل ځان زندگی چې تا ته څنګه محبوبی او ستا څنګه خوښی د شریعت مطابق نه هغه تیره کې د خپلو خواهشاتو تابعداري وکړي او سترګې دې پټې شي نو ته به ګورې په خپلو سترګو باندې جهنم اینې. نو د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې ارشاد وفرمایا چې کوم د الله جل جلاله خاص بندگان دي نو په دې خاصو بندگانو باندې به طور امتحان الله جل جلاله دا سختۍ او مشکلات داسې رالیږي لکه یو چړایي د برې نه اوبه راخلاصې کې او په تیزۍ سره لاندې راځي، دغه شان څنګه چې اوبه په تیزۍ سره راځي دغسې په خاصو بندگانو باندې د الله جل جلاله ازمیښتونه امتحانونه د مشکلاتو او د مصیبتونو په شکل باندې راځي. یو بزرگ نه چاته پوس وکړه وی جی ستاسو ډېر وخت وشو او تاسو په یو تکلیف کې هغه ته بیماری لاحق شوې، بیماری ورته لګېدلې وه، د ډېر وخت نه تاسو په تکلیف کې نه ما هغه ورته وی په مصیبت کې د ډېر وخت نه وی په دې مصیبت باندې د الله جل جلاله د طرف نه شکر دی، شکر دا دی چې په مصیبت کې اخته یم، اسینه چې په معصیت کې اخته شوی وي، په ګناه کې اخته شوی وي. نو د دې وجې نه که په یو انسان باندې الله جل جلاله تکلیف راولي نو یاد ساته ګوره دا انسان د دې تکلیفونو د وجې نه د ده زړه ته زخم او درد میلاو شي، د دې د وجې نه الله جل جلاله د دې انسانانو درجات په جنت کې بلندوي، دې ته لوړې لوړې مرتبې ورکوي. او په یو روایت کې دا راځي چې بعضې درجې الله جل جلاله داسې پیدا کړي دي
چې انسان هغه درجو ته سیوا د تکلیف او د درد نه نشي رسیدي چې کله هغه ته سخت میلاو شي زړه ته درد میلاو شي نو هغه مرتبه ته د دقه درد د وجنه الله جل جلاله انسان ورسي په بل یو سیس باندې چې کوم دین هغه درجه ته نشي رسیدي. اوس بس تاسو ذهن ته سوال راځي چې مون خدا بار بار اوریدلی دي چې انسان سره الله جل جلاله د اولیاء میاندو نه زیات مینا او محبت کوي نو بیا دی انسان له الله جل جلاله دا تکلیف ولې ورکي چې دومره مینا او محبت وسره کوي نو بیا دی انسان ته الله جل جلاله دا درد ولې ورکي دا تکلیف ورته ولې ورکي. نو بعضی وخت کې خو انسان چلو په تکلیف باندې صبر وکي او بعضی وخت کې هغه انسان په تکلیف باندې صبر نشي کولای. نو د دې مثال دې څه دی چې الله جل جلاله ګوره هم اقوا عمر مینا کوي خو دومره پورې کار دی چې یو سیز مونږ توازی وخت کې تکلیف کاری خو لیکن حقیقت کې هغه تکلیف نه. تاسو وایي چې څنګه یو مثال ز تاسو ته درکوم. تاسو به ماشوم لیدلې دا ماشوم چې کله امتیازي وکي نو خپل مورې راونی سي او به پیړی اقا اوبو ته دا ماشوم چې کم دی نو جاړي چغي وای سوري وای صابون پی مګي او دغه صابون ته هم دا ماشوم جاړي چغي وای. اوس د لری نه کسو کینی نو هغه به دا وای چیرې دا څه ظالمه ده خپل ماشوم جړای خو لیکن که نږدې راشي نو هغه په دې حقیقت پوه شي چې په حقیقت کې دا ماشوم دا مور دار په خپل مرزي باندې دا انسان هیڅ یو کار نشي کولای. دا انسان که وغواړي چې زه د ټول ژوند په خوشحالۍ کې تیر کم او په ما د غم را نشي نو دا د انسان د وس کار نه دی بلکې انسان الله جل جلاله په دې او دنیا او کائنات کې پیدا کړی دی چې د دې انسان د پیدایش سره خوشحالي هم متعلق کړي دي او غمونه ور سره هم متعلق کړي دي. ځکه دا دنیا دا د دوو سيزونو نه جوړه ده چې د انسان په طبیعت باندې په بعضي وخت کې الله جل جلاله قبض راولي. قبض دې ته ویل کېږي چې انسان با په بعضي وخت کې الله جل جلاله پریشان کوي او بعضي وخت کې با په دې انسان باندې الله جل جلاله بسط راولي. بسط دې ته ویل کېږي چې دا انسان با الله جل جلاله په بعضي اوقاتو کې خوشحالي. نو د ژوند سره دا تړلې خبرې دي چې انسان په بعضي وخت کې خفای او په بعضي وخت کې خوشحالي او دا دوانه سيزونه الله جل جلاله د انسان د امتحان د پاره را لېږلي دي چې ورېګه زدا انسان ګورما چې دا انسان د غم په حالت کې زما طرف ته توجه برقرار ساتي او کنا او زدا انسان ګورم خلکو ته خیمه چې د خوشحالي په وخت کې د خود شریعت ته حدود نه چرته بهر ته نه اوزي نو دا دوانه سيزونه الله جل جلاله به تور امتحان دنیا ته را لېږلي دي او د انسان سره متعلق کړي دي. هم د دې وجنا الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې په تاسو باندې څومره مشکلات راځي نو ګوریات ساته د دې مشکلاتو راتللی وازینه دي بلکې په دې کې لوی امتحان او ازمیخته او دا یوازې په ما او تا په عام مسلمانانو نه راځي بلکې د الله جل جلاله چې کوم خاص بنديان دی دنیا ته راغلي دي محبوب ترین بنديانو چې انبیاء کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین علیهم السلام صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې ټولو باندې امتحانات راغلي دي
بلکہ یو روایت کی راضی چې کلا یو انسان اللہ جل جلالہ تا محبوب شي، اذا احب الله عبدا ابتلا، چې کله یو انسان سره الله جل جلالہ مینا و محبت شروع کی، د الله جل جلالہ خوښ شي، ابتلاه نو دا انسان په ازمیخ کې واچي، په مختلف قسمه امتحاناتو کې دا انسان واچي. و اذا صبر اجتبا، چې کله انسان په دې تکلیف باندې او مصیبت باندې صبر وکي، نو دغه صبر د وجنه الله جل جلاله دا انسان خپل مجتبا جوړ کی، خپل خوخ بندي جوړ کی، او د الله جل جلاله په نسبت باندې د خوګوالي د ټولو نه لوی مرتبه اغا د مصطفی دا. نو په دغه حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، و اذا رضی اصطفا، چې کله دا انسان د الله جل جلاله په کړو باندې د الله جل جلاله په هر قسمه کار باندې راضی شي او د الله جل جلاله د طرف نه وګڼي، نو دی انسان ته الله جل جلاله د مصطفی درجه ورکی چې الله جل جلاله ځان ته ډیر زیات نږدې کی. نو د خبره مقصد می دا دی چې په دنیا کې دا خو دار الامتحان دی، د امتحانونو زیاده په دې کې په انسان باندې هر قسمه تکلیف او مصیبت راځي، خو د انسان په وس کې یو سیز دی چې دا انسان به صبر کوي، او صبر به هم په اعلی پیمانه سره کوي. د صبر بیا مختلف قسمه درجات دي. یو صبر دا دی په بعضو خلکو باندې امتحان راشي، نو د هغه د صبر انتها دای چې کله یوازې شي نو کنټرول شي، خو چې کله د خلکو مخې ته شي نو خپل گریوان شلی، ځان وهي، چغې او سورې وهي. دا صبر نه دی ګوره. او یو د صبر درجه دا ده چې انسان په بانګې دهل د الله جل جلاله په کړو باندې د خلکو مخې ته شکایات شروع کی، یره کچره دا کار نه وی شوی نو څومره به ښه وی، دا کار وشو. یعنی دا د صبر هم کمزوري درجه ده، او د صبر د ټولو نه لویه درجه دا ده چې انسان چې کله په یو مصیبت راشي د په زړه کې دا وګڼي چې دا کار زه او زما سره چې دنیا کې څومره سکیږي، دا د یو خالق د الله جل جلاله په قبضه قدرت کې دي، چې د کم طرف نه الله جل جلاله څنګه حکم وکي دا ما تقبل او منظور دی. د دغه اکابر او مشرانو د انبیاء کرامو هم دغه درجه وا چې الله جل جلاله په څه قسمه تکلیف راوسته نو هغه به مونږ ته قبول دی. په روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا غمونه او خوشحالی په یو موقع باندې الله جل جلاله ته ودرېږي، او دا خوشحالی د الله جل جلاله مخکې دا خبره کوي چې الله مونږ چاله ورشو، نو الله جل جلاله وایي تاسو خوشحالیانی هغه خلکو له ورشئ چې کومه دنیا خوښئ، کوم په دنیا کې عیش او عشرت خوښئ، زی تاسو په هغه خلکو باندې ورشئ چې په آخره کې دا غمونه پاتې شي. نو دیو تاسو کې رب مونږ چاله ورشو، نو الله جل جلاله ورته حکم کوي چې تاسو هغه خلکو ته پاره لاړ شئ، په هغه خلکو ورشئ چې کوم خلک ما ته نږدې دي، څوک ما خوښئ. هم د دې وجنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمکاره، چې دا جنت او جنت تتلل په آخرت کې نعمتونه حاصلول یاد ساته ګوره دا په سختو باندې پټ دي، چې په دنیا کې سخت برداشت کې او سترګې دې پټې شي نو ته به هله جنت ووینې، او چې په دنیا کې د خپل ځان زندگی چې تا ته څنګه محبوبه
او ستا څنګه خوښي د شریعت مطابق نه هغه تیر کی د خپل خواهشاتو تابعداري وکي او سترګې دې پټې شي نو ته به ګورې په خپل سترګو باندې جهنم اینی. نو د دې وجنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې ارشاد او فرمایا چې کوم د الله جل جلاله خاص بندگان دي نو په دې خاصو بندگانو باندې به طور امتحان الله جل جلاله دا سختي او مشکلات داسې رالیږي لکه یو چړایي د برنه اوبر اخلاصي کې او په تیزی سره لاندې راځي د قشان څنګه چې اوبه په تیزی سره راځي دغه سي په خاصو بندګانو باندې د الله جل جلاله ازمیختونه امتحانونه د مشکلاتو او د مصیبتونو په شکل باندې راځي. یو بزرګ نه چاته پوسو کو ویجی تاسو ډیر وخت وشو او تاسو په یو تکلیف کې هغه ته بیماری لاحق شوی بیماری وته لګیدلی د ډیر وخت نه تاسو په تکلیف کې نه ما هغه ورته وی په مصیبت کې د ډیر وخت نه وی په دې مصیبت باندې د الله جل جلاله د طرف نه شکر دی شکر ادا دی چې په مصیبت کې اخته ما اسینه چې په معصیت کې اخته شوی وي په ګناه کې اخته شوی وي نو د دې وجنا کې به یو انسان باندې الله جل جلاله تکلیف راولي نو یاد ساته ګوره دا انسان د دې تکلیفونو د وجنا د زړه ته زخم او درد میلاو شي د دې د وجنا الله جل جلاله د دې انسانانو درجات په جنت کې بلندي دې ته لوړې لوړې مرتبه ورکي او په یو روایت کې دا راځي چې بعضی درجه الله جل جلاله داسې پیدا کړې دي چې انسان هغه درجو ته سیوا د تکلیف او د درد نه نشي رسیدي چې کله هغه ته سخت میلاو شي زړه ته درد میلاو شي نو هغه مرتبه ته د دقه درد د وجنه الله جل جلاله انسان ورسي په بل یو سیس باندې چې کوم دی نو هغه درجه ته نشي رسیدي. اوس بس تاسو ذهن ته یو سوال راځي چې مون خدا بار بار اوریدلی دي چې انسان سره الله جل جلاله د اولیاء میاندو نه زیات مینا او محبت کوي نو بیا دی انسان له الله جل جلاله دا تکلیف ولې ورکي چې دومره مینا او محبت وسره کوي نو بیا دی انسان ته الله جل جلاله دا درد ولې ورکي دا تکلیف ورته ولې ورکي. نو بعضی وخت کې خو انسان چلو په تکلیف باندې صبر وکي او بعضی وخت کې هغه انسان په تکلیف باندې صبر نشي کولای نو د دې مثال دې څه دی چې الله جل جلاله ګوره هم اقوا عمر مینا کوي خو دومره پورې کار دی چې یو سیس مونږ توازی وخت کې تکلیف کاری خو لیکن حقیقت کې هغه تکلیف نه. تاسو وایي چې څنګه یو مثال ز تاسو ته درکوم تاسو به ماشوم لیدلې دا ماشوم چې کله امتیازي وکي نو خپل مورې راونی سي وبه پیړی اقا وبو ته دا ماشوم چې کوم دی نو جاړي چغي وای سوري وای صابون پیمږي او دغه صابون ته هم دا ماشوم جاړي چغي وای اوس د لری نه کسو کینی نو هغه ودا وای چیرې دا څه ظالمه ده خپل ماشوم جړی خو لیکن که نږدې راشي نو هغه په دې حقیقت پوه شي چې په حقیقت کې دا ماشوم دا مور دا